وینه ورکول په دې کې داسې میت دي د خلکو یا داسې دغه دي افواګانې دي چې دې سره جسم ته نقصان را رسي، د دې سره بالکل جسم ته نقصان نه را رسي، بلکې ډېر خبرې داسې دي چې یو انسان وینه ورکوي د هغې نه الټا دغه ډونر چې دی د هغه په وجود باندې مفید اثرات چې دی هغه راوځي. څه ریسرچ داسې وایي چې د کینسر نه پکې دا بچ کېږي، څه داسې دي چې د زړونو داسې ډېرې بیماریانې دي چې د هغې نه پکې دا کس چې دی بچ کېدی شي. نو کم کسان چې صحتمند وي د هغې بیا خپل یو ډیفینیشن دی چې په هغې کې ایچ بي یو خاص لیول دی چې د هغې نه ډاون نه وي، ویټ دی او ایج دی چې په هغې باندې برابر وي. نو یو هیلدي انسان 4 میاشتې بعد وینه ورکولی شي، دې کې هېڅ دغه نقصان خبره نشته. د اخلاص بلډ ډونر شو یا د لنګر والا یوت والا شو او د سعادت بلډ ډونر والا موږ ډېر شکریه ادا کوو چې نن هغوی خپل کم دغه چې ممبران چې دي هغوی په لوی تعداد سره دلته راوستي دي او موږ سره دلته مدد کوي او لګیا دي خپل څومره اخلاص چې هغوی کولی چې هغوی زموږ سره کوي. دا 13 دسمبر چې دی 2023 په دې کې دلته بلډ بینک ولاړ شو چې د هغې فایده دا ده چې لکه اوس هغه شانتې نه وي چې موږ به 100 کسان کاته د یو ګروپ دپاره چې دلته زموږ سره تیار بلډ پروت دي چې هغه هر یو ګروپ راشي چې موږ ته یې واجو او زموږ سره یې نه ډوله موږ ورکړو. نه خلک د ډېر دغه نه بچ شو دي. دلته زموږ سره د ریکارډ پروت دی د میاشتې هره میاشتې داسې د 100 کسان چې دي نه دا دلته راځي چې موږ دلته هغو له بلډ دغه کوو. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. چا چې د انسان قتل وکړو د دې ځای لکه د ټول انسانیت قتل وکړو. نو شریعت موږ ته دا وایي چې تاسو کې انسانیت دي، تاسو مسلمانان په دې باندې چې تاسو به یو بل سره خیر ښېګړه کوئ، د یو بل په راش درس او په کار باندې به راځئ. بلډ کیمپ مقصد زموږ دا دی چې زموږ سره به د خلکو کې اویرنس آګاهي راشي چې دا بلډ ورکول چې کوم دی دا د انسانیت دپاره د فایدې څیز دی چې د حدیث شریف مفهوم دی چې چا د یو انسان زندګي بچ هغه ټول انسانیت بچ کړو.